دریم سوال کړی دی چې د استعمال کوم کالی دی او یا چا سره هیری وی قیمتي هغې باندې زکات شته او که نه؟ د استعمال په کالی کې زکات شته. بعضې خلک دا ګمان کوي زنانو سره د پلار د کور یا د خاون ورته کالی کړی 15 تولې 20 تولې کالی او دا زکات نه ورکوي. دې نه چې تپوس وکړي نو دا وایي چې ما سره نغدې پیسې نشته زکات څنګه ورکوي؟ او خاون راکوي نه ستا په خاون باندې ستا زکات ورکول فرض دی او نه تا سره د نغدو پیسو ضرورت دی زکات ورکولو لپاره، بلکې تا سره صرف کالی دی نو دغه کالی به ماته او د هغې نه به ورکې لیکن ورکې وي. که چېرې تا سره نغدې پیسې وي یا د چا نه قرض راخلی او زکات ورکې نو په نغدو به حساب سره هم ورکولی شي، لیکن تا باندې زکات فرض دی ځکه چې دا ډیر غټ مال دی، د نصاب نه دا ډیر سیوا کیږي. نو د استعمال په زیوراتو باندې هغې باندې شته. یو سړی دی هغه سره چې کوم دی نو روپۍ دي او هغه نصاب ته رسېدلي دي، د سره په لاس کې ګوتمم ده او په غاړه کې لاکټ هم اچولی دی. اگر که د سړي دپاره دا څیزونه اچول حرام دي، سړي دپاره د سرو زرو استعمال دا حرام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل دا راوویستل او ریخم او وی فرمایل چې دا دواړه څیزونه زما د امت په نارینو باندې حرام دي او زنانو دپاره دا اجازت شته. نو زنانه یې اچولی شي، نارینه نه. البته نارینه د دې مالک ګرځېدی شي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ریخمینه کپړه لاسته راله نو حضرت عمر صاحب ته یې ورکړه. نو حضرت عمر رضی الله عنه سترګو کې اوښکې رالی وې چې یا رسول الله و یو ځل د جماعت سره بهر ریخمینه قبا خرڅېده او ما تاسو ته ووایي چې دا قبا واخلئ د جمعې په ورځ باندې به یې اچوئ او مېلمانه چې راځي هغوی ته به یې اچوئ او په اختر کې به یې اچوئ. نو تاسو وفرمایل چې دا د ریخمو ده او ریخم استعمال ټیک نه دی. نو ما ته مو بیا ریخمینه کپړه ولې راکړه؟ مطلب دا دی چې دې نه خو معلومیږي چې زه ګډوډ یم. نو د الله رسول ورته وفرمایل چې ما خو تا ته دې دپاره نه ده درکړي چې ته اچوه، ما دې دپاره درکړه چې ته خرڅ کړه، زنانو ته یې ورکړه، چا باندې خرڅ کړه. نو سړی د سرو زرو مالک جوړېدی شي لیکن زر استعمالولی نشي، چې په غاړه کې لاکټ واچوي او په ګوته کې ګوتمه واچوي یا د سرو زرو لوښی دی کنډول دی په هغې کې اوبه څکي اوپۍ پکې څکي وغیره وغیره، دا استعمال د هغې حرام دی. او زنانه چې کوم څیزونه استعمالوي نو په هغې کې زکات شته. بل تپوس دا کړی دی چې په هیرو باندې په غمو باندې قیمتي غمي دي په هغې باندې زکات شته او که نه؟ په قیمتي غمو باندې زکات نشته. که یو سړی دی هغه سره یو غمی پروت دی هغه د 10 لکو روپو دی په هغې باندې زکات نشته. لیکن دا هغه وخت کې چې کله دا غمی د تجارت په خیال ځان سره نه ساتلی او که یو کس سوداګري او کاروبار کوي د غمو اخلي او خرڅوي نو بیا دا مال تجارت شو، بیا په دې کې زکات شته د تجارت په حساب سره.